الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم. دا مخکی دا قارون چې کله خپل قوم باندې په ډېر زیب و زینت کې راووته او دا نوکران او چاکران وړاندې وروسته د ده نه منډې رامنډې والي او دوی په اعلی اصولو باندې اعلی شالونه اچولی شوي و په هغې باندې سواره وو نو ډېرو جاهلانو نادانانو خلکو دا وویلې چې دا قارون خو د ډېر لوی برخې خاوند دی انه لحظ عظیم دی خو د لوی قسمت خاوند او د لوی برخې خاوند دی. قرآن کریم کې الله تعالی او فرمایل چې دا د نادانو د جاهلانو خبره ده چې دا قارون ته وقتی طور کم دا چهل پهل ورکړی شوی دی دې ته دوی ډېر لوی قسمت او ډېر لویه برخه وایي. ډېره لویه برخه دا ده تلک الدار الاخره دا کور رستنې نجعلها ګرځو منګه دی لرا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا دای کسانو دپاره چې اراده نه کوي د تکبر په ځمکه کې ولا فساد او نه فساد برپا کوي ورانې کوي والعاقبة للمتقین او ښه انجام محموده او ښه عاقبت او انجام دا د پاره د پرهیزګارو دی. نو دا تلکا اشاره ده دغه کور د آخرت نو دا اشاره د پاره د تعظیم ده د غټوالي ده. تلک الدار الاخره دا کور هغه ډېر چت او لوړ کور قیمتي کور د همیشه ژوند کور د تمامو خوشحالو کور د تمامو غږونو نه خلاص کور نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد دغه کور ګرځو منګه د کسان دپاره چې اراده نه کوي د اوچتوالي په ځمکه کې د تکبر په ځمکه کې او نه اراده د فساد کوي په ځمکه کې دا د خلکو دپاره موږ ګرځو. عام طور سره چې مفسرینو ترجمه کړې ده نو د دار آخرت نه مراد جنت اخیستی دی. جنت چې دا جنت دارالسلام دی او کور د همیشه اوسیدونکو دی دا یې ترې اخیستی دی. مولانا مودودي رحمت الله علیه تفهیم القرآن کې دا وایي چې دا دار آخرت په دې پورې مه خاص کوئ دا کور رستنې یعنی په دې دنیا او په آخرت کې آخري انجام دا به د چا دپاره او تاسو نه ګورئ چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه معظمه کې دعوت شروع کو
نو چن مرګري ورسره و او هر طرف ته د کفر راجو او د کفر غلبه وه د کفر دبدبه وه او د مشرکانو اکثریتو مسلمانان یو موټی مسلمانان په ډېر لږو کلونو کې الله رب العزت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه ملګري د تمام سرزمین عرب مالکانو ګرځول د تمام سرزمین او داسې ملکیت الله پیغمبر ته ورکړه چې دا د تمامو عربو هیچ چاته نه دی میلاو شوی چې تمام عربو په ځمکه باندې یو کس حکومت دا صرف جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دا تلک الدار الاخرتو دا مبتدا ده او نجعلها دار دې لپاره خبر دی دا کور د آخرت دا عظیم الشان کور یا دا حالت آخر د کامیابی نجعلها ګرځو منګه دی لرا ورکو منګه دی لرا للذین اغا کسانو ته ورکو لا یریدون علوا چې هغې اراده د علو په ځمکه کې نه کوي د علو نه مراد دلته تکبر دی او د علو نه مراد دلته بغاوت دی بغي چې څه ته ویلی کېږي دا ده او ولا فساده او نه اراده د ګناهونو کوي چې په دې ځمکه کې ګناهونه وکړي شراب وڅکي زنا وکړي برناکه قتلونه وکړي ظلم او جور وکړي پردی حقونه وخوري دا ټول دا په فساد کې دننه دي نو او ناشنا خبره دا ده چې الله دا کور رستنه او د دې ورکول دا معلق کړه په نه ارادې د تکبر او په نه ارادې د فساد باندې چې د دې علو اراده هم نه کوي د تکبر اراده هم نه کوي او نه د فساد اراده کوي والعاقبة للمتقین اخر انجام د کامیابی او د فلاح دا د پرهیزګارو خلکو لپاره چې کوم خلک د الله نه یریږي هر هغه کار نه ځان ساتي چې الله رب العزت په هغې خفه کېږي او هر هغه کار کوي چې الله رب العزت په خوشحالیږي دا متقی دی متقین جمع د متقی ده او متقی د تقوا نه دی او تقوا د وقایقي وقایتت نه سات شوی دی او وقایت ساتلو ته وایي دیم ځان ساتي د اوامرو د ترک نه ځان ساتي اوامر نه ترک کوي او د منهیاتو د کولو نه ځان ساتي د هغې نه ځان ساتي یعنی معنا دا ده چې متقي کامل مؤمن ته وایي نو الله رب العزت انجام محموده دا د کاملو مؤمنانو دپاره راکړی دا موږ چې مؤمنان یو موږ کمال ته نه یو رسېدلي ځکه زموږ انجام لا برابر نه دی من جاء بالحسنة چا چې راتلو وکړو په نیکۍ باندې فله خیر منها د ده دپاره به غوره وي د دغه نیکۍ نه او ومن جاء بسیئة چا چې راتلو وکړو په بدۍ او بد عملۍ باندې فلا یجزی الذین عملوا السیئات پس بدلا نشي ورکړی کېدلی هغه کسانو ته چې عمل د بدو کوي الا ما کانوا یعملون مګر هغه بدلا چې دوی څه کړي دي چا چې راتله په نیکۍ باندې وکړه نیکي وکړه هر قسم نیکي د دې انسان دپاره خیر منها ډیر بهتر به دغه نیکۍ نه او ډیر بهتر معنا دا ده چې یو په لسه باندې یو په 200 باندې
او چاته چې الله غواړي د دې نه زیات هم ولا ورکوي. یعنی ادنا دا ده چې کم از کم الله لس بدلی ورکوي، لس بدلی. او زیاتونه زیات د اخلاص سره تعلق دی، اندازې نه ده معلومه. یو په اووم ورکوي، یو په 200 ورکوي، یو په 1000 ورکوي، زه ورپسې رسي. او چا چې راتلو کو دا د الله تفضل او مهرباني ده. او من جاء بسیئته، چا چې راتلو کو په ګناه باندې د ګناه عمل یې وکړو، نو پس د الله شان دا دی چې چا څونه ګناه وکړه نو دونه ولا سزا ورکوي. دا ګناه ورته دوچنکی نه، دا ګناه ورته دوچنکی نه. دا د الله تعالی د عدل او د انصاف نه دی چې په قیامت کې به په یو سړي باندې یوه ګناه دوه نه حسابېږي. لیکن د الله تعالی د رحمت او د مهربانۍ دا اندازه ده چې مؤمن ته د یوې نیکۍ په سر باندې 10 بدلې او 200 بدلې مولا ورکوي. دا د الله تعالی هغه د الله تعالی د رحمت مقام دی، او دا د الله تعالی د عدل مقام دی. نو دا د دې آیاتونو ترجمه وه. دې کې یو دریو خبرو ته اشاره راغله، دریو ته. یو خبره ده چې حرمت التکبر والاستطالة علی الناس. په دې آیاتونو کې دا راغله چې تکبر فعل حرام دی، دا ممنوع عمل دی، تکبر به نه کوي. اول استطالة علی الناس، ځان به په خلکو باندې اوچت نه حسابوي چې زما چون من دیگری نبودم، زما په شانتي څوک دی، زما په لمن خو مونځ کېږي، او چې زه یې د ګوتې نه ونیسم نو نیغ به جنت ته م ځان څه بوځم. یو د جمعې مونځ یې کوو، نو زمونږ یو ملګری په هغه جمعې مانځه کې ناست، نو هغه وویل چې د هغه مقتدیانو کې د 4 مقتدیانو سره اتفاق او د نورو د ټول خلاف. نو په جمعې مانځه کې خلکو ته وایي چې خوب مې ولیده، وایي دا پلانې او پلانې مې پر یو روڼ باندې وده په جنت کې، او دا پلانې او پلانې مې په دې بل روڼ په جنت کې وده. او زه خو ورته ناست وم، نو لکه یو جنت کې زه شوم او 4 دا شو. بس دا ګپ دی، ګپ دې ته ګپ وایي. هغه علوم دغه شی دی. حدیث کې راځي چې یو سړی دا وایي چې زما د دې سپلۍ دا چڼیا دا دې زما د دې رور نه بهتر او غوره وي. دا هم د دې آیات لاندې راځي، دا هم د دې لاندې راځي. دا هم علو ده، دا هم استطاله ده، او دارنګې والعمل بالمعاصي، او دا فساد په ځمکه کې دی باس. او نمبر 2 بیان فضل الله ورحمته وعدله بین عباده، بیان د مهربانۍ او د رحمت د الله او د عدل او د انصاف د الله په منځ بندګانو کې بمضاعفة الحسنات، چې په دوچن په بېشماره دوچندو باندې ثوابونه ورکوي، وعدم مضاعفة السیئات، او الله رب العزت په بدو باندې دوچندۍ د عذابونو نه ورکوي، چې څونه دې کړی ده دونه عذاب به درکوي. او نمبر 3 دا ده العاقبة الحسنى، ښه انجام د کامیابۍ، د سرخرویۍ،
د خوشحالۍ د الله د رضامندۍ دا به د چا دپاره دغه عاقبت حسنا جنت دی او د چا دپاره دی لاهل الایمان والتقوی د ایمان والو د تقوا والو دپاره دی چې چا ایمان راوړی او تقوا یې اختیار کړي دا ځان سره یاد ساتئ په دې دوا نن بس کوو واخر دعوانا انشاءالله سبا به صورت کې خیر اخلاص وکړه سرور روا دی اورېده صاحب خو نن نه دی راغلی دعا وکړه یا الله موږ د قرآن په اسرارو لطایف او ترجمو باریکو باندې پوهې دي دې سره سره الله موږ له په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي دې له څوک کار کوي کامیابي څوک مخالفت کې الله هدایت ورته وکړي که بدقسمت یې تباهي کړي یا الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي او خاتمه زموږ ټولو په ایمان کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة